اوس ما ته هایدروجن بانډینګ له وجې څه کوم پراپرټیز پیدا کېږي هغه پراپرټیز به ما ته سټډي کړو. فزیکل پراپرټیز هغه پراپرټیز ما ته په سترګو لیدلی سوی. فزیکل مطلب ستې لیدلی سوی، ټچ کولی سوی. ټیک سو. یو کیمیکل پراپرټیز راځي کله بانډ هغه ته نسې لیدلی. ټیک سو، هغه کیمیکل پراپرټیز دي. لیکن یو فزیکل پراپرټیز دي، مطلب ته په سترګو لیدلی سوی. کله میلټینګ پوینټ، بوایلینګ پوینټ، ټمپریچر، سولیبیلیټي ده، سولیبل ده نه ده سولیبل، مالګه ته اوبو ته واچوې هغه سولیبل ده که نه ده سولیبل. دا ټول فزیکل پراپرټیز دي. نو د اوبو چې دي هغه میلټینګ پوینټ هم راځي چې مطلب یو شی پیګلا وسي. لیکن یو بوایلینګ پوینټ هم راځي چې هغه لیکویډ په اوبو کې په لیکویډ کې چې سولي په ویپرز کې چینج سي. نو هایدروجن بانډینګ له وجې د یو لیکویډز فزیکل پراپرټیز افیکټ کېدلی سي. فزیکل پراپرټي مطلب کله میلټینګ پوینټ، بوایلینګ پوینټ، وسکاسټي. ټیک سو، دغه شانته ګوره نو ما ته مختلف فزیکل پراپرټیز یا تقریبا څو فزیکل پراپرټیز دي، تقریبا 9 دانې فزیکل پراپرټیز دي. 9 دانې دي مطلب، لیکن ما ته 3-4 دانې فزیکل پراپرټیز هغه ډېر امپورټنټ دي. ټیک سو. نو کله فزیکل پراپرټیز کې ما اول فزیکل پراپرټیز فرض کړي دا یو دا امپورټنټ ده. ټیک سو. نو هایدروجن بانډینګ افیکټس تھرموډاینامکس او پراپرټیز لایک کله هغه پراپرټیز له ټمپریچر سره تعلق ده. هایدروجن بانډینګ هغه باندې ما اثر اچوي. کله میلټینګ پوینټس ده. میلټینګ پوینट मतलब किसी चीज़ को मेल्ट करना. मेल्ट हमेशा चाहिए कीजिए, मतलब जो सॉलिड से लिक्विड तक चेंज से आगा तो सही मेल्टिंग यही. कल लोहास ته पिघला وکړي، برف څه ته اوبو ته چینج کړي. نو په کم ټمپریچر باندې هغه چینجېدن شروع کړي هغه ته څه وایي؟ میلټینګ پوینټ یې وایي. کله اوس مطلب برف ته نه دارنګه اور بوایلینګ پوینټ کله بوایلینګ پوینټ هغه شي ته مطلب لیکویډ په ګیس کې چینج سي. کله اوبه سي په ویپرز کې چینج سي. هغه څو ټمپریچر هغه 100 سینټیګریډ ټمپریچر ده. او هیټ اف ویپرایزیشن بیا زه بعد کې درشم هغه ټمپریچر ده. मतलब जब यो कंपाउंड को वेपर्स की चेंज की सोनी हीट से जवाड़ी आगा तो सही हीट ऑफ वेपराइजेशन ही आई. The molecules that form hydrogen bonds have much higher heat of vaporization. कम molecules और hydrogen bonding से आगा strong bond है. मतलब په इंटरमोलिकुलर फोर्सेस کې हाइड्रोजन बॉन्ड سو ده بادشاہ ده سترونګ ده. نو هغه به هیټ اف ویپرایزیشن به هم زیات ولې هیټ زیات په غواړي بیا ته چینج شي متایمټکس او میلټینګ پوینټ به هم زیات، بوایلینګ پوینټ به هم زیات. نو همیشه هغه کمپاوند سي هایدروجن بانډینګ پښ کې زیات هغه به دا پراپرټیز هم زیات کله بوایلینګ پوینټ میلټینګ پوینټ او هیټ اف ویپرایزیشن به زیات. فرض کړئ د هایډرایډز اف ګروپ کله پیریډک ټیبل ته خلاص کا زر تام خلاص کا به خلاص او ټیکس الله تعالی او کم سي ګور کم سي پیریډک ټیبل ته خلاص کې پیریډک ټیبل کې کم ګروپ نمبر 14 غلط لیکل د 4 ویل کې خالی ټیکس بس 14 ویل کې مطلب ګور د کم سنس کې لیکل لیکن ته پیریډک ټیبل خلاص کې ګروپ نمبر 4 ته وګوره کاربن سپیش کې لیکل دی هغه کاربن لاندې کم الیمنټس لیکل دي نه کاربن د لاندې بیا بلی ټیکس کاربن لاندې به سیلیکون به جرمینیم ټیکس نو کم سي ګور دا سلرم ګروپ ده بیا پنځم ګروپ ده بیا شپږم ګروپ ده بیا اووم ګروپ ده. په سلرم ګروپ کې بالا وګوره کاربن ده، په پنځم ګروپ کې ته بالا وګوره نایتروجن ده، په شپږم کې بالا وګوره اکسیجن ده او کوم چې اووم کې بالا وګوره چې ده فلورین ده. نو همیشه که ته مطلب له پیریډک ټیبل جله مطلب له کاربن خواجه روانې کوم فلورین خواته روانې او ته هایدروجن سره مکس کړې لار هغه صحیح نه ګوره ګروپ 4 ته کته هایدروجن واچي ګروپ 5 ته هایدروجن واچي ګروپ 6 ته او ګروپ 7 ته هایدروجن سره مکس مطلب لیکن بوند به چیرې سترونګ بوند به فلورین خواته ستاسو سترونګ کیږي بوند مطلب 7 ګروپ خواته ستاره روانې ګروپ بوند سترونګ کیږي और 4 خواته वीक ده. हमेशा अगर 4 से आप चले जाओ 7 तक 7 की तरफ जाओ पेरियोडिक टेबल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. मतलब दाया इस मतलब कम से ग्रुप 4 एलिमेंट्स थे अगर जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर वीक की और 5 से घट के अगर लिस्ट स्ट्रॉन्ग सी 6 एलिमेंट 6 वाला ग्रुप वाला एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ के अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कम से 7 ग्रुप एलिमेंट्स अगर किसका हाइड्रोजन बॉन्ड तो वाच है अगर संग ज़्यादा पर स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला थे. नो फर्स्ट कर दा पेरियोडिक टेबल दा ठीक है पेरियोडिक टेबल कितना की मुखात रवाने मतलब लेफ्ट टू राइट रवाने दा लेफ्ट दा राइट दा दे खत रवाने दा गस ना नो कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दा बस संग स्ट्रॉन्ग कीज मतलब तक पेरियोडिक टेबल दा पेरियोडिक टेबल दा ना दा पेरियोडिक टेबल दा दा कल दा सी पेरियोडिक टेबल दा ठीक है कद दा रवाने ठीक सो
مطلب له کاربن خوا روانې له ګروپ څلورم روانې ته فلورین خوا ته ګروپ 7 خوا ته روانې نو هایدروجن بانډینګ مس سترونګ کیږي نو هایدروجن بانډینګ سترونګ کیږي میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ هیټ اف ویپرایزیشن بم زیاتیږي ٹھیک شو فرض کړئ دا اگزامپل د فرض کړئ او ګروپ څلورم کې ما سره کاربن د کاربن هایدروجن سره تعلق جوړ کړی د ګروپ نمبر 5 کې نایټروجن تعلق جوړ کړی د بانډ جوړ کړی د ګروپ نمبر وینه دا 5 کې 6 کې بیا اکسیجن او هایدروجن جوړ کړی دی او ګروپ نمبر 1 کې بیا مطلب هایدروجن او فلورین جوړ کړی دی نو ټول کې ګروپ مطلب هایدروجن خو سیم ده هایدروجن خو سیم روان ده لیکن پیو کې کاربن ده پیو کې نایټروجن ده پیو کې اکسیجن ده پیو کې فلورین ده نو کوم کته دی خو روان نه هغه سي ٹھیک شو نو هغه مالیکول الکترونیګیټیو روان ده نو وینه د ابل مالیکول د هایدروجن بغیر اس کوم مالیکول هغه الکترونیګیټیو سول هغه ذات الکترونیګیټیو هغه به هایدروجن بانډ سترونګي نو ستل پریډی ټیبل کې لیفټ چې رائټ دی هغه به هایدروجن بانډینګ سترونګ کیږي هغه به فزیکل پراپرټیز میلټینګ او بوایلینګ پوینټ شامل زیاتیږي بل ماته سیکنډ پراپرټي دا امپورټنٹ ده دیکھ هغه باندې هایدروجن بانډینګ اینڈ سټرکچر اف آیس مطلب هایدروجن بانډینګ مطلب کم دی آیس کم برف دا هغه د لیکوډ سټیټ کم ته چینج کی په برف کې واټر د H2O د لیکوډ سټیټ راوخله آیس ته چینج کی هغه څه هغه باندې هایدروجن بانډینګ څنګه سره اثر انداز ده ٹھیک شو دلته به ما ته سټډي کو پیج باندې به زه تاسو سمپل ایکویشنز دروښم ایکویشن مطلب چې ایکویشن د خالی ایکویشن د بس طریقه د ګوره ډینسټي بتاولې ډینسټي مطلب غاړاپن یا دا رنګ ورته ولې سره غاړاپن هم خیر وسکاسټي ته ډینسټي مطلب فزیکس کې ماس ډیوایډډ بای والیوم ٹھیک شو ډینسټي ماس ډیوایډډ بای والیوم نو کته ډینسټي او والیوم ریلیشن راوباسي نو ډینسټي از انورسلی پروپورشنل ټو والیوم ٹھیک شو دا خبره ده मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी सही वाली इन्वर्स रिलेशन है नो तो लिक्विड रहा H2O खबर माता को ना H2O खुदरे स्टेट दी वो लिक्विड के रखला से सॉलिड के रखला से गैस के रखला से कम से अखपल नेचुरल स्टेट रहा लिक्विड दा ठीक सो H2O मतलब वो बदी लेकिन कम कल कल मुझ ब्रिज के वाचो यख जिन जोड़ को बजी बर्फ जिन जोड़ को ना आहिस्ता ठीक सो 25 सेंटीग्रेड बनते तो रंग है लेकिन 0 सेंटीग्रेड तवा से दावदा रंग है ठीक है ना उसको और कम से लिक्विड दा लिक्विड की संगी स्पेसेस डी रही मतलब खाली खाली जगह डी रही ठीक सो और खाली खाली मतलब सॉरी मतलब लिक्विड दा वाटर की तरह लिक्विड स्टेट ते चेक के रिसर्च हुए कि नागक कम लेस स्पेसेस ब कम से खाली खाली जिया दे मतलब गैसेस बता रंग मॉलिक्यूल्स बता रंग प्राते ही ना ठीक د خالی خالی جریان دي نه دا بلېږي ٹھیک ده دا نو خالی خالی جریان لږ نو والیم به سونی کم وي ٹھیک شو مطلب شان ډیر نږدې سره پراته دي نو والیم کم ده لیکن کته آیس راواخله آیس سالډ ده حالانکه لیکن مطلب لیکن ستی ټمپریچر تور کم کې 0 سنټیګریډ ته ټمپریچر راولې بیا دوی مالیکول ځانګه په خپل سره رینج کله سپیسیس زیات سي دا رنګه ठीक सो नो دا रंग अरेंज फर्ज करे नो माबिंग दोन डेर स्पेस रासी नो छे सो वाली में नो स्पेसो ने ज्यादा सल स्पेसिस ज्यादा सल मतलब वाली में ज्यादा ठीक सो वाली में ज्यादा नो वाली में ज्यादा से सो वाली में ज्यादा स्मॉल वॉल्यूम और डेंसिटी पे वैसे गई गोरे डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अब गोरे नो इसकम वाटर दा लिक्विड सी दा आ वॉल्यूम कम दा नो डेंसिटी ज्यादा दा वाले में कम द डेंसिटी ज़्यादा ده او कम से आइस ده ठीक सो هغه اوس والي مال تر تو والي में زیات سو والي سپیسیس زیات سو د والي में زیات نو डेंसिटी به څنګه کم بس ठीक सो نو اس کم لیکوډ ده واټ H2 راواخلې کته لیکوډ هغه چک डेंसिटी هغه डेंसिटी به کم لیکن کته هغه H2 راواخلې ته آیس کې چینج کې هغه डेंसिटी به زیات وي سوري کم وي څنګه سره واسو मतलब H2O कते लिक्विड स्टेट रावाखले هغه به ډنسټي زیات وي او کداغه H2O ته آیس راواخله هغه ډنسټي به کم وي نو سه ډنسټي کم هغه شی به د اوبو بالا پروت دي لکه کته مطلب یخ ټیم کې تالاب کې اوبه راسي نه هغه بره بالا په پروت دي او لاندې اوبه وي ولې کم شی ډنسټي کم هغه بالا روانه هغه فلو کوي فلوټ
ټیک څه مطلب یخی ګلیشیرز دا شیان بالا بالا په اوبو باندې روان لیکن او لاندې کوم په اوبو کې بیا هغه دی نه لیوینګ تھنګز دی نو هغه بچا وسي هغه نه برف کېږي ولې بالا بالا سي دارنګه ده نو هایدروجن بانډینګ واټر مالیکولز आपस کې سره ملاوي ډیر واټر مالیکولز نو هغه څنګه یو شیپ جوړ کی ټیټرا هیډرل مطلب 4 هیډرل مطلب هیډز ٹھیک سو نو ټیټرا 4 هیډز والا سټرکچر جوړ کی ٹھیک سو او کته مطلب یو هایدروجن مالیکول ماته سټډي کو مطلب یو واټر مالیکول ماته راواخلو یو واټر مالیکول کې یو اکسیجن ده دوه هایدروجنز دي دا ماته سټډي کوو ټیک څه نو څنګه به دغه ځای ته ګوره نه ګوره یو دغه H2O مرکز دی نه H2O کې دوه هایدروجن دي یو اکسیجن دی یو اکسیجن د دوه هایدروجن دي دغه دی نو اکسیجن کې څو الکترون دي په آخري شیل کې اول ماته وایي اکسیجن کې ټوټل الکترون 8 دي ټیک څه نو په اول شیل کې څو الکترون راغلل 2 الکترون راغلل په آخري شیل کې څو الکترون راغلل 6 الکترون راغلل 6 الکترون کې یو الکترون له هایدروجن سره مکس دی یو الکترون له اکسیجن بل هایدروجن سره مکس ده نو 2 هایدروجن استعمال 2 الکترون استعمال سول سو څلور الکترون پاتې سول څلور الکترون چا سره پاتې دي له اکسیجن سره پاتې دي نو څو پیر سول 2 پیر سول نو کم هغه څه 2 لون پیرز الکترون راغلل ټیک نو کوم چې 2 لون پیر اف الکترونز اون اکسیجن اټم کوم راواخلو هغه په آخري شیل کې 6 الکترون دي 2 الکترون له 2 هایدروجن سره املاو دي څلور الکترون فارغ پراته دي هغه ته 2 لون پیرز اف الکترون یای نو occupied to 2 head corners of the and the other 2 corners are occupied by hydrogen atoms ٹھیک سو نو دا رنګ څلور کارنر سول مطلب ټیټراهایډرل مطلب څلور کارنر ګوره یو کارنر کې یو هایدروجن ده یو کارنر کې بل هایدروجن ده دوه کارنر او یو کارنر کې یو پیر لون الکترون دی یو خطه بل پیر الکترون نو څلور شیان سول نو یو هایدروجن یو کارنر بل هایدروجن بل کارنر او دوه لون پیر الکترونز نو څلور tetrahedral structure جوړ شو in the liquid state study کاوه واره the water molecules experience hydrogen bond that continuously break and reform as the molecules move around and thus molecules are associated with each other irregularly मतलब का वाटर मॉलिक्यूल में रावाखलो मतलब तब संग एक्सपीरियंस के हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड पिछ किया और हाइड्रोजन बॉन्ड बताना गई मतलब करोड़ों मॉलिक्यूल्स की नुमा हाइड्रोजन बॉन्ड मतीज नुमा जोड़ी ठीक सो वाली मॉलिक्यूल्स हरकत की वाली वाटर हरकत की नो हरकत से कई नो चा सर रिश्ता मात से चा सर रिश्ता जोड़े से चा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोड़ से चा सर रेमात से मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस से लेकिन कतर टेम्परेचर और कम के मतलब वाटर टेम्परेचर और कम के ठीक मतलब 25 सेंटीग्रेड दा اوبه دي لیکن ته ټمپریچر کم کې 0 سنټیګریډ ته راولي نو هغه چې جوړ سي یا خای بجین جوړ سي نو ست ټمپریچر کم کې مالیکولز واپس کې نږدې سره راسي اره او کوم چې مالیکول 0 سنټیګریډ ته هغه به نو ارینجمنت شروع کی ولی اوس په برف کې تبدیلېدل شروع سي نو دې نو پیټرن جوړي پاره به چې جوړ سي امټي یو بل یو ایکسترا شی به جوړ سي هغه به امټي سپیسز زیات سي empty spaces जैसे नंबर 6 से वॉल्यूम भी ज़्यादा से वॉल्यूम में ज़्यादा से empty spaces भी 100% ज़्यादा से 10% भी ज़्यादा से नो से empty spaces ज़्यादा से वॉल्यूम में ज़्यादा से वॉल्यूम में ज़्यादा से नोट 6 से डेंसिटी कम आस वाला वॉल्यूम और डेंसिटी आपस की इनवर्स रिलेशन दा लज़क डेंसिटी कम आस वाला नो दी आइस डेंसिटी दा कम आस वाला दी ओबो डेंसिटी ज़्यादा आस वाला नो ओबो बाला रासे वाले ओबो डेंसिटी او कम से गोरा हाइस्ट डेंसिटीज دا هغه کمه ده او کوم چې لیکوید ډنسټي ده هغه زیاته ده نو کوم چې ډنسټي کمه هغه په باټم باندې او کوم چې ډنسټي زیاته ده کمه ده هغه به چې ډنسټي کمه هغه به بالا نو دی آیس کوم ډنسټي هغه کمه ده هغه به بالا راسي او کوم چې اوبه دی هغه ډنسټي زیاته ده هغه ځکه باندې پرتی ٹھیک سو نو دا رنګ او کوم چې دغه مطلب بالا بیا فلوټ کوي یو چادر جوړ کی آیس چادر جوړ کی په اوبو بالا باندې پروت لاندې اوبه بالا برف پی نو اوبو کې شي مایان شان سی پی ولې مایان اوبه پکار دي برف نه د پکار نو دا ګور دا لیکوډ راواخلې H2O ته راواخلې لیکن په لیکوډ سټیټ کې ده هغه کس کوم واټر مالیکول هغه څنګه رینج ګور دا یو واټر مالیکول دا بل واټر مالیکول دا بل واټر مالیکول دا بل واټر مالیکول دا بل واټر مالیکول
نو ګوره دغه هایدروجن د دغه اکسیجن دی اکسیجن دوه لون پیرز نو دواړه یو لون پیر یو هایدروجن سره تعلق جوړ کی یو لون پیر له بل هایدروجن سره تعلق جوړ کی او بیا هایدروجن ویني دغه هایدروجن ده دا له دغه سره تعلق جوړ کی دا له دغه سره تعلق جوړ کی نو دا سټرکچر ته دا رنګ هم جوړولای شي نه دا رنګ دا لیکوډ سټیټ ته 25 سینټیګریډ باندې اوبه لیکن که ته ټمپریچر راکم کې 0 سینټیګریډ ته راسې نو هغه سټرکچر به څنګه سپیسیز به جوړ شي ګوره دا ټول سپیسیز راغلل ټیک شو دا رنګه سپیسیز راغلل نو ګوره دلته بالا سپیسیز کم دي دلته لاندې سپیسیز زیات دي ټیک شو وینې دلته سپیسیز کم دي وینې ما لاندې نشان یې شوی دی کم دي او کم څه دلته دغه آی سټیټ کې سپیسیز زیات دي چیرې سپیسیز زیات هلته والیم زیات شي چیرې والیم زیات شي هلته ډینسټي به کمه شي نو ډینسټي کمه شو نو هغه شی به بالا پروت دي اوبو بالا به راسي او دا فینامینل اواجه مطلب کم سمندري زندگی ده هغه مطلب ژوندي کوم ولی برف بالا یو بلاندې نو ژوندي شنځ په اوبو کې ژوندي پراته بالا کم برف پروت چادر پروت هغه مطلب کم نور یخ دنې نه راپریږدي او هاي ډنسټي دین لیکوډ دین د لیکس اینڈ او لزکه مطلب ټول کم ټیم چې یخ جوړ شي مطلب اوشنز کم بالا لیر هغه یخای جوړ شي برف جن جوړ شي لاندې لیکن لاندې ټول یخای نه جوړ ټول سمندر نه یخي خالی بالا سطح هغه لاندې زندگی محفوظ وي دا ایڈوانټیج ده مطلب چې وینې دا انیملز فیشز فایده ده لیکن ډیس ایڈوانټیج دا ده لیکن ډیس ایڈوانټیج به تام لري کله یخ بیخي کوټ کې یخ لور لایکس بیخي یخ جوړ شي پایپونه مات کی ټیک شو ولی د کم لیکوډ تر واخلې هغه والیم کم ده ټیک شو او لیکن که ته برف جن جوړ کړې هغه والیم زیات شي نو والیم یې زیات شي هغه غوټ شي هغه شی غوټ مات کړي کم ټیم چې اوبه فریزینګ پوینټ ته ورسېږي 0 سینټیګریډ ته ورسېږي هغه ایډورس افیکټ شو کې خطرناک افیکټ شو کې وینټر نایټس کم ټیم چې یخونه شوي هغه ماښام به ته پیل کړي یخ بیخي زیات شي نو کم سره پیپوکس کم اوبه ولاړې اوبه والیم کم لیکن کم یخای جوړ شي هغه والیم زیات شي نو والیم زیات شي هغه پایپونه مات کړي کله ګاډیانو کې کم پایپونه هغه ماتې ریډیټرز ہوتے ہیں انټي فریزینګ ده او ځکه بیا موږ دا رنګه انټي فریزز مطلب داسې کمپاونډز راځي چې موږ دا افیکټ کینسل کولی شي مطلب دا پایپونه له متعدن بچاو کولی شي بازار کې به یو شی خرڅي پرې واچوي بیا and cold winter cities it breaks up streets and produce patrols in کم سي ډیر زیات کله نیویارک یا امریکا خواته ورسې نه هلته یخی بیخي زیات دي نو هغه روډونه لامتوي نه په روډو کې اوبه ولاړې اوبه ماخستن ټمپریچر 0 سینټیګریډ ته ورسېږي نو هغه یخی جوړ شي یخی والیم زیات دی هغه زیات ډیر ځای کوي نه نو هغه پیلاوه شي شی غوټ مات کړي دا ټول مینه کله کله چټانو نه مات چټانو کې اوبه ولاړې هغه یخ شي هغه برف جوړ شي هغه برف غوټ شي نو چټان مات کړي او کوم بیا بات کړه ولاړ شي نه بایولوژیکل سیستم ته راسي نه دا امپورټنټ هغه ده دا درې سره امپورټنټ ول نو دا کوم چې بایولوژیکل مطلب بایولوژي کې هایدروجن بانډینګ مشته ډېر کار راځي ټیک څه کوم چې تا که ډي ان اے سټرکچر ویلی نه डी एन ए स्ट्रक्चर बता चीर वाली कम से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के आखिरी पोर्शन से डी एन ए मॉलिक्यूल बाकी था यो मॉडल स्टडी को वाटसन एंड क्रिक मॉडल पागा क्रिक मॉडल के लिखे लेवल्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग चीज़ की डी एन ए मतलब डी एन ए कम दो स्ट्रेंड ना दादवा रंगा ना दारंगा ज़ाहिर को ना हालांकि खुदा रंग पर आते हैं लेकिन रसानी दफार दारंगा ज़ाहिर को ना दो माबिंग्स कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो हाइड्रोजन डी एन ए कम दो स्ट्रेंड्स हैं आगा माबिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ज़रूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने डी एन ए बनाओ डी एन ए ने इंसान बनो ज्वंद बनो इंसान से या जानवर बनो वाले प्लांट्स कम डी एन ए एनिमल्स कम डी एन ए मतलब ज़्यादा करते हैं दा टॉपिक दा राशि मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजी के में इस्तेमाल बायोलॉजी के संग इस्तेमाल का क्रिक वाटसन एंड क्रिक मॉडल हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के आगे लिख के लिए दिस मतलब डी एन एस कम यौ स्ट्रेंड दा डी एन एस कम दोइम स्ट्रेंड दा चीज़ ज़रिया बांध मिला हाइड्रोजन ज़रिया बांध मिला हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रिया बांध मिला नो ज़रूरत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो इंसानियत बनो ज्वंद बनो ठीक वन लिविंग थिंग्स टोल डी एन ए जुड़ डी एन ए नस्तनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नस्त डी एन ए बनी डी एन ए नस्तनो हो ज्वंद शय बनी ठीक से और बल ब्याचीर द प्रोटीन्स आपस के स्ट्रक्चर जोड़े ना आगा माबी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फर्ज करे निमाई प्रोटीन दारंगा दे गोल गोल राविष्ट दिन दास
همداسې دا ګول راوښتي دغه ګولایي مابین کې باندې دا چا نیولي د هایدروجن بانډینګ نیولي دي داسې سرې وینې پروټین څه دی امینو اسیډ واپس کې سره چین جوړي هغه ته پروټین یې نو دا چینز کله کله ګول ګول سره نو دا ګول کوایلز جوړ سره کوایل دغه چې شلو دي دغه ته هلیکس وایي دا کوایل ته څه هلیکس یې نه دا رنګ ګول دغه ته هلیکس یې او هلیکس مطلب دوه قسمه دي یو رایټ هینډډ هلیکس یو لیفټ هینډډ هلیکس نو دا هلیکس چې شلو دا ګولایي دا سکوایل دا سپایرل شیپ له چې جوړ شو دا مطلب هایدروجن بانډینګ لوجه جوړ شو نو یو سپیسیفیک شیپ جوړ شو نو بس سپیسیفیک کار کوي نو که هایدروجن بانډینګ نه سپیسیفیک سټرکچر باندې جوړیږي د پروټین او سپیسیفیک کار نشي کولای نو پروټین سپیسیفیک کار نشي کولای انزایم به کار نشي کولای هارمونز به کار نشي کولای نو ټوله باډي سټرکچر به ختم شي نو کوم څه دی دا یې مطلب ګوره ان ایچ ګروپ دغه کې یو ان ایچ ګروپ یو سی او ګروپ نه یو ان ایچ ګروپ ده یو پروټین مالیکول ده دا بانډ جوړ کړي هایدروجن بانډ چا جوړ کړي کاربن دغه سره دغه ګروپ سره دا رنګه بانډ جوړ کړي نه هایدروجن بانډینګ دا مطلب یو پروټین کې یو مالیکول ان ایچ کې یو کې ان ایچ ګروپ یا بل کې سی او ګروپ دا مابین بانډ سره جوړ شي هایدروجن بانډ ایچ بی a big bang on the other hand DNA has two spiral chains DNA کې دوه spiral chains نه اکثره خو دا رنګه spiral chain دا رنګه مار غوندې روان دوه دانې مارونه لیکن موږ دا رنګه ظاهره کوو سمپل سمجاویدن دپاره نو دا مابین کم بانډ دغه څه دپاره هایدروجن بانډینګ او کوم دا دواړه اپس کې یو بل راوچرېږي هغه څه جوړ کړي هایدروجن بانډینګ جوړ کړي او life would be impossible دا صحیح جمله لیکلې ده